وفاقي حکومت نامنظور وفاقي حکومت نامنظور وفاقي حکومت نامنظور حقیقت دا دی چې اقتدار په کرسۍ باندې دې وخت کې جنګ شروع دی هر چا یو خو نیولې ده او هر سړی دا وایي که هغه عمران خان دی که زرداري دی که شهباز شریف دی چې په دې کرسۍ زه کښېنمه او د عوامو فکر چا سره هم نشته د ملک د معاشي صورتحال فکر دا یو کس سره هم نشته ځکه نن د علوم دا صورتحال دی ځکه د ګیس هم دا صورتحال دی ځکه د بجلۍ هم دا صورتحال دی چې دې وخت کې اوړه چې دې صوبې ضرورت 50 لکه میټریک ټن دی 12 لکه میټریک ټن پکې موږ پخپله پیدا کوو او 80% اوړه او غنم د پنجاب نه راځي هغې باندې د پنجاب حکومت پابندي لګولې ده زه دا ویم عمران خان ته هم دا ویم او دلته د هغه ناست د خټو ګوګوشني وزیر اعلی ته هم دا ویم چې تره زمان پارک چکر یوازې مه وهه ته د دې وزیر اعلی د دې صوبې د خلکو غم وکړه ته لاړ شه د پنجاب حکومت سره خبره وکړه چې تا غنم د هغه ځای نه راپرېږدي دا قیمتونه به پخپله راپرېږدي خو د افسوس خبره دا ده د افسوس خبره دا ده چې په دې وخت کې موږ څه ولیدو تاسو موږ ولیدو چې توشهخانې غل څوک و تاسو موږ ولیدو چې دلته کې عمران خان کله وزیر اعظم و نو هغه ګړۍ هم خرڅې کړي موجود حکومت نامنظور موجود حکومت نامنظور وفاقي حکومت نامنظور وفاقي حکومت نامنظور وفاقي حکومت نامنظور د PDM حکومت دی او د PTI حکومت دی نو هغوی دواړه په یو بل باندې بلیک ګیم کې لګیا دي د عوامو د حقوقو هېڅوک حفاظت نه کوي هغوی بلکل د کرکټ میچ دی څنګه چې یو ټیم بیټینګ کوي او بل ټیم په بال پسې منډې وهي دا خلک چې کله اقتدار کې راشي دوی صرف 3 کارونه کوي دوی خپل کرپشنونه جاري ساتي دوی صرف د نیب نه خپل نومونه وباسي او دوی صرف د مخالفینو نومونه هغه د نیب په لیستونو کې اچوي او بل چا بارجي بیا راشي اعظم سید سابق وزیر نائب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور نائب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور هغې ته درخواست کوم چې راشي او د خپلو ملګرو ته ګزارش دی چې دا یو دا ګاډي پرېږدي سایډ ته دا یو لین کلاو کړئ بسم الله الرحمن الرحیم دلته موجود د جماعت اسلامي ذمہداران مشران او ما ته مخامخ ولاړ زما د ښار زما د پېښور ملګرو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله حال دی حقیقت دا دی چې اقتدار په کرسۍ باندې دې وخت کې جنګ شروع دی هر چا یو خو نیولې ده او هر سړی دا وایي که هغه عمران خان دی که زرداري دی که شهباز شریف دی چې په دې کرسۍ زه کښېنمه او د عوامو فکر چا سره هم نشته د ملک د معاشي صورتحال فکر دا یو کس سره هم نشته ځکه نن د علوم دا صورتحال دی ځکه د ګیس هم دا صورتحال دی ځکه د بجلۍ هم دا صورتحال دی چې دې وخت کې اوړه چې دې صوبې ضرورت 50 لکه میټریک ټن دی 12 لکه میټریک ټن پکې موږ پخپله پیدا کوو او 80% اوړه او غنم د پنجاب نه راځي هغې باندې د پنجاب حکومت پابندي لګولې ده زه دا ویم عمران خان ته هم دا ویم او دلته د هغه ناست د خټو ګوګوشني وزیر اعلی ته هم دا ویم چې تره زمان پارک چکر یوازې مه وهه
زړه تېز یې وزیر اعلی د دې صوبې د خلکو غم وکړه ته لاړ شو د پنجاب حکومت سره خبره وکړه چې دا غنم د هغه ځای نه راپرېږدي دا قیمتونه به خپله راپرېږدي خو د افسوس خبره دا ده چې په دې وخت کې موږ څه ولیده تاسو مونږ ولیدو چې توشهخاني غل څوک و تاسو مونږ ولیدو چې دلته کې عمران خان کله وزیر اعظم و نو هغه ګړی هم خرڅې کړي موجودة حكومة لا منظور موجودة حكومة لا منظور وفاقي حكومة لا منظور وفاقي حكومة لا منظور وفاقي حكومة لا منظور